وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو برون سبق کې منګه دا خبره کړې و چې لکه دا مصنف رحمت الله علیه فرمایي ساعت افتزالی رحمت الله علیه چې ما یو شرح مخکې لیکلی و د تلخیص المفتاح و د شرح مې لیکلی و چې لکه څنګه د سحر په ځای راځي سره دیونه جرنده سړی بے پرواګي کې دا شان زماده شرح په ځای سره د نور شرونه خلک ټول جرنده بے پروا شو خو لکه هغه شرح وګړي ډیره زیاته و نو خلکو ماته دا خبر وکړه زما چې کوم ملګری وو ماته وی چې لکه یو خدا چې لکه طالب علمانو هغه همتونه کمزوري شوي دي ناغو د دې نه فائدې نشي اغسته او دویم دا چې لکه دا خلک تختول کې د دې کتاب نه نو دلته کې دا خبره وز دې د کې چیرې دا کم د تختولو دا خبره چې نو په دې باندې خو نه یریګم د دې نه خدا بل خبره چې دا کم چې طلباو دا خبره ده نو د دې به ان شاء الله د دې د وجه زیو کتاب لیکم نو دا وایي چې واما الاخذ والانتهاب معلوم دی راته ده واما الاخذ والانتهاب او هر چې تختول او غستل دي غستل انتهاب تختول فامر دا خو یو داسې کار دی يرتاح به اللبيب چې خوشحاليږي په دې سره عقلمند سره لبيب عقلمند ته ویل کېږي لب الباب قرآن مجید کې ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب نا عقلمند سره به باندې خوشحاليږي ای فللارض من کأس الكرام نصیب دا د شعر یو نیمبیته ده مصرع ده مصرع اصل کې شعر لاندې په عاشق کې لیکلي ده شربنا شرابا طيبا عند طيب كذلك شراب الطيبين يطيب شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من كأس الكرام نصيب وشربنا شرابا طيبا عند طيبا ومنغا بهترین شراب وسکل دی بهترین سړی خواطا كذلك شراب الطيبين يطيب او دا رنګ د خپل خلکو هغه شراب جلنده بهتر وي شربنا واهرقنا على الارض جرعه منګه شراب وسکل او پزماګه باندې یو ګټیو داګې نه واړو هم ولی وللارض من كأس الكرام نصيب زکه چې د زمکې د پاره د سخی خلکو د ګلاس نو میسوي یعنی کم کس چې سخی وي کنه سخی وي نو هغه ټول ګلاس نه ختمي بلکې د زمکې د کوم صحیح څور کوي چې لکه زمکه په کوم صحیح سم ملو شي نو دا که شانتي زجیما نو ز سخیما په دې علم کې مې سخاوت کړی دی په دې کتاب په لیکلو کې مې سخاوت کړی دی نو که زمانہ دا خلک دغه کوي تختول کوي دوی به تختی دي هلکه پوه شو مې دی باندې شعر ولود ولاندې شربنا شرابا طيبا عند طيب كذلك شراب الطيبين يطيب شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللارض من كأس الكرام نصيب دلته په شعر کې وللارض لیکل دی وللارض او د کوم دا محل الاستشهاد کړل نو دا فللارض دی نو دې په دې باندې ودا جزائیه فای جزائیه په راوړي چې مکه په کې دا خبره داغي سره تړي خاجي چې دا مکه لپاره علت وګرځي بیا وایي لکه په دې خبره باندې پوه شوي وكيف ينهر عن الانهار السائلون او څنګه به من کولای کیږي د نهرونو نه هغه سوال کوونکی مطلب دا کنه چې دریاب ته بهيږي یو ته راځي ځانه ته وړي بل چې راځي ځانه ته وړي بل چې راځي ځانه ته وړي نو دینه په کم یو به من کولای کیږي نو دغه شان د زماده کتاب چې نه دام په شان د نه هر دي او د خلق دا تختونکي دي نو دا په شان د سائلین دي نو څنګه چې د دریاب نه د نهر نه د سائلین نشي من کېږي دغه شان د زماده کتاب د تختینه دغه خلک نشي من کېږي ولکه تختی دي لمثل هذا فليعمل العاملون پشان د چدي پشان د کارو کې عمل کوونکی دا قرآن مجید آیت لمثل هذا پکار د چدي پشان دي فليعمل العاملون عمل دی وکي عمل کوونکی یا نور خلک د زما پشان دي ناران شي کنه د سې دی ولي کی د سې یو کتاب دی ولي کی چې خلک د تخته وکي زما د کتاب د خلک تختول ولي کوي او په دې کې به صحیح کړه کویږي به باندې نو زما دې خبره باندې پروا نشته چې خلک تختول کوي دغه دې کوي دغه د وجه نه کتاب نه لیکم دوباره
لکه پوه شو بل باندې خدا بل خبره دې کوم د طالب علمانو دا چې طالب علمانو دا همتونه کمزوري شوی دي نو په دغه خبره باندې په دغه کتاب لیکما خو لکه ماته ته تکلیف را ډیر زیات ته هغه تکلیف ورته سره نو د خپل تکلیفونه باندې بیانې فریاد کوي فریاد و ثم ما زادتهم مدافعتي الا شغفا وغراما بیا چې کله زیات نکړل زماغه مدافعات یعنی ما مدافعات کوم مې چې لکه نه شم لیکل ما ته ویلي کوم نه شم لیکل ابا یو خبره کوله ما ورته بل خبره کوله نه دا تنبول مدافعات ولګي تنبول د دفاع کول نه چې زیات نکړل زما د دفاع کولو مگر سي زیات کړل الا شغفا وغراما مگر هغه ډیر زیات مینا او ډیر زیات هرس چې څومره به مې چې نشم کولای کنه نو دا غو مینا بخسه واقعدل او به ما ته خد بیرس به کو اخو ما دا وینا کوله چې ولي کولی وظمأ في هواجر الطلب واواما وظمأ زمأ تندتوي او اواما سخت تندتوي هواجر د هاجرتون جمع د غرمه ټیم ته وي غرمه ټیم ته او طلب خو جو دغه طلب کول ته ویلېږي نو یې وای لکه څنګه چې د غرمې په وخت کې د تند انسان یو سخت تند لګي دغه شان دي دوه معنا لکه زما ما بدو دغه کو دفاع به کوله ما چې نشم لیکل ناو به زیات کړل سبې زیات کو یعنی څنګه چې د غرمې په وخت کې انسان هغه تند خسي واچي کنه دغه شان دي د زمانه د متول مختصر کولو د تند خسي واشوله وظما او تند یعنی سیواش ولا سیواش ولا نو تند سیواش ولا فی هواجر طلب د طلب په غرمو کې ماسپخین کې ووامن او ډیر سخت تند چې ځنه کړه دونه کړه لیدل جو فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانيا فانتصبت نزو تیار شوم لشرح الكتاب دغه تلخیص المفتاح کتاب ته تشریح لپاره على وفق مقترحهم د دو د مقصود موافق ثانيا په دویم ځل باندې مطلب یعنی اول ځل کومه دي تلخیص المفتاح شرح کړي وکنه ډېر زیاته وګدوا نو دي خلکو د ما ځان ډېر میتزان رانون غوښتو او چې لکه کله راغو هغه زمادي مدافعات زیات کړل مګر داغو هغه مینه محبت داغو هغه هرس او داغو هغه تنده خسي واقعدله جزء شروع شو مجمع هغه کتاب دا د دو د مقصود مطابق می دغه تلخیص المفتاح شرح په دویم ځل باندې ولیکل ثانیا په دویم ځل باندې ولعنان العنایه او د اړولو د توجه دغه لګام لعنان ملګي لګام تا اس ته لګنې لګي د لغه پړې چې خلک ځای نه راکاږي واګه او واګه د توجه می راوړولې روامل ولې واګه د توجه صدا نحو اختصار الاول اغا د اولنی شرح اختصار طرف ته نحو طرف اختصار مختصر کول الاول اولنی ولعنان العنایه نحو اختصار الاول ثانيا معنی اړون کی چې ما په دې حال کې چې وامل ولې د توجه اغا واګه دغه اولنی کتاب صدا اختصار ته د اولنی کتاب نو څه مراد ده متول دا متول هغه د کتاب شرح می په دویم ځل ولیکل او متول می څه شروع کو مختصر می شروع کو وس په کوم حالاتو کې مع جمود القریحه بصر البلیات مع جمود القریحه بصر البریات وخمود الفتنه بصرصر النكبات مع جمود القریحه سرر طبیعت جمودنا چې طبیعت می بالکل جام ده جمود ویلېږي چې جام کېدل ودرېدل لکه جمود او په یو ځای باندې ولاړی کنه یو او بوت لل دی په یو ځای باندې ودرې ګډنچ نو د چې دا طبیعت می بند ده جامد ده بسر البلیات په ډیرو غمونو سره په سختو غمونو سره بلیات د بلیه جمع ده غم ته ویلېږي یعنی غمونه را باندې ډیر زیات سیوا دي کنه د دې وجه نه دا طبیعت بالکل منجمد شوی دی کار نه کوي بل وخمود الفتنه بصرصر النكبات خمود ویلېږي مړ کېدل لکه اور چې مړ شي کنه دغه اور مړ کېدل سړېدل د اور فتنه ذهانت ویلېږي صرصر النكبات صرصر مسلسل نكبات مصیبتونه تکلیفونه نه وخمود الفتنه بصرصر النكبات او سره د دینه
چې مړ شوی دی دا ذهانت زما سوړ شوی دی ذهانت زما د مصیبتونو په تیارې سره د غمونو د راتللو په ذریعې سره مې طبیعت چې دا مې هم منجمد شوی دی او ذهانت مې هم کمزوری شوی دی لکه پوه شوئ نور راته څه عذر دی وترامي البلدان بي والاقطار او د ویشتلو کیلو مال را او اطراف لره یعنی مطلب داسې غمونه او داسې مصیبتونه او داسې دغه را باندې راغلي دي چې کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې نیو کلی مې د یو ځای نه بل ځای ته ولي او یو طرف مې د یو ځای نه بل ځای ته ولي وترامي البلدان او ویشتل لري کیلو بي مال را والاقطار او اقطار طرفونو دا اطراف او طرفونه او کلی دا د یو ځای نه بل ځای ته ماولي بل ونبو الاوطان عني ونبو الاوطان او لريواله د دې وطنونو د خارونو د علاقو زمانہ والاوطار او حاجتنا وې لکه ما ته چې کله دوی دا وی کنه ما چې کتاب به ولیکم خو لکه ما ته څومره مصیبتونه تکلیفونه دي چې یو خدا چې لکه طبيعت مې لکه بالکل منجمد دی د غمونو د وجنه بل دا چې لکه د مصیبتونو تکلیفونه را باندونه راغلي دي چې ذهانت عالم کمزورې کړي دي بل دا چې زمانه حالات را باندونه راغلي دي چې کله میکله یو کله می یو طرف ته ولي بل کله می بل طرف ته ولي یو طرف می یو ته ولي بل می بل ته ولي او بل دا چې لکه د حاجات او د ماده وطنونو د زمانه لکه لري دي نو حتی تفقت تر دې پورې چې شروع شوم اندغه حالات را باندې دي سره د حالاتونه ز شروع شوم اجوب كل اغبر قاتم الارجاء اجوب چې قطع کول می لری کول می فاصله می طوی کول می كل اغبر هر گرد غبار والا لارا اغبر گرد غبار والا لارا قاتم الارجاء چې تاریخ طرفونو والا وا وای ماما باندې خدای دومره مصیبتونه او تکلیفونه خو خلکو پرې خوده منو نو چې نه پرې خوده نو شوړو شوم چې هر تاریخ لاره دا به مې قطع کوله توې کوله به مې او هر گرد غبار والله به مې توې کوله واحرر كل سطر منه او لیکل به مې هر یو کرخه د دینه فی شطر من الغبراء په یو حصہ د زمکه کې یعنی کوم ځای ته چې بتلما جدا کتاب را سره وو جدا لیکل به مې کول فيوما بجزوا ويوما بالعقيق وبالعذيب ويوما بالخليصه دا سلور دا علاقون من دي په حجاز مقدس کې نو یو ورځ په جزوا کې وما او بل ورځ په عقيق کې وما او بل ورځ په عذيب کې وما او بل په خليصه کې وما ولکه کله په یو ځای کې او کله بل ځای کې ولکه دا مې چې دا کسانو ته فائدہ ورسي نیو نه کتاب مې لیکو سره د دې چې مصیبتونه تکلیفونه را باندې ډیرو یو ځای ته بل ځای ته بدلمه فار دې به مثال کل فيوما بجزوا ويوما بالعقيق یو ورځ به ملکل کول په جزوا کې او بل ورځ به ملکل کول په سګي په عقيق او بالعذيب يوما او بعضی کې په عذيب کې مې ملکل کول یو ويوما بالخليصه او بل به ملکل کول په خليصه کې نو دا کتاب مې ولیکو چې ولیکو جو بیا څه چلو شو ثم لما وفقت بعون الله وتأييده للاتمام بیا چې کلمات توفیق راکړل شو ثم لما وفقت بیا چې کلمات توفیق راکړل شو بعون الله د الله تعالی په امداد سره وتأييد دا په مضبوطوالي سره للاتمام د دې شرح د پوره کولو یعنی پوره کولو سره الله پاک امداد او توفیق راکو وفوضت عنه قيامه بالاختتام او ما لري کړل د دین هغه پرده په اختتام سره مطلب دا چې سو پورې می کتاب لیکل نه کنه نو چاته می خو نو خو چې کله ما دا کتاب پوره کو نو ما د دین هغه پرده لري کړل وفوضت عنه خيامه لري می کړل د دین پرده د می اختتام په اختتام سره وسنګ بعد ما كشفت عن وجوه خرائده اللثام رست د دینه چې می کار کړل د خپل زنانو نه نقاب وای خیسته زنانه کنا خوري زنانه او انسان صرف سترګې لیدلی نو دې په لکه لاټوي او بدای په لکه دې بکره د مخکره کوي خو خایسته زنانه نه کله چې هغه نقاب لري کی نو دا خپل عاشق لکه زلوړي نو دغه شان دي زموږ کتاب مال اول چاته نه کو او چې کله ملي کو نو حالت دغه سهول لکه څنګه چې خایسته زنانه خپل مخکره کې دی حجاب نه
بعدما کشفت رسل دین چلری کی عن وجوه خرائده دا مخونه د خپل خیسته زنانونه چلری کی لما بعد ما کشفت عن وجوه خرائد دا خیسته د خرائد ولګي خیسته زنانه د مخونه سلری کی اللثام اغا نقاب ووزعت كنوز الفرائد على طرف الثمام او ما کې خودلی وی کوزی کنوز خزانه ناشنا خزانه فرائد ویلېږي ناشنا على طرف الثمام په طرف د ثمام هغه بوټي ته ویلېږي چې داغه د نهر په غاړه باندې لګېدلی او هر څوک هغه شوکول شي داغه اغستل آسان وي مطلب دا دی یار چې لکه ما د خپل کتاب چې لیکل دومره په خولي انداز کې ملي کلره او دومره بهترین ملغلري او بهترین خبرې به لیکلي دي خو لکه داغه غستل زګران هم ندي د قصيدي لکه څنګه چې انسان د ثمام بوټي را اخلي نو د قشند زمای د کتاب نه انسان نفع اغستې شي او چې له مهنت او کوشش کوي کنه ووضعت كنوز الفرائد او کې خودلې مې پدې کې د ملغلر او خزانه على طرف الثمام په طرف د ثمام بوټي ته ویل کېږي هغه بوټي چې د نهر بغاړه لګېدلې اغستل آسان وي د خپل کتاب تشبیه ورکړی دا تشبیه ورکړی دا د دغه بوټي سره لکه څنګه چې دغه بوټي اغستل آسان دي دغه شان زمادري کتاب نه فائدہ اغستل آسان دي فجاء بحمد الله كما يروق النوازر پس راغی دا کتاب د الله په تعریف سره د الله په حمد سره لکه څنګه چې خوشاله کېدل نظرونه سترګې لکه سترګې به د خلکو یقې شولې یروق معنا خوشحاله شولې تعجب وکم ويجلو صد الاذهان او لري شو د دې په ذریعه سره د ذهنونو هغه ګندګیانې صد غندګي ته ویل کېږي خیری دا هغه د ذهنونو هغه خیره په دې سره پاک شو ويرهف البصائر او تیزوی زمانه کتاب عقل لرا ويذيء الباب ارباب البيان او روخانه کوي عقلنا د بیان والا خلقو عقلنا واضح کوي زمانه کتاب ومن الله التوفيق والهدايه دا الله په توفیق سره دا ارزه شوی دي دا الله په هدایت سره دا ارزه شوی دي یعنی دا مصنف رحمت الله عاجزی کوي چې ما ته دې بهترین کتاب لیکل لري چې لکه د ستر خلکو سترګې خي سترګې خوشاله کوي ذهنونه خلکو له صفا کوي ذهنونه خلکو له تیزي او دغه شان دي عقل والا خلک دا چې نه داګه عقلونه تیزي نه دا معنی نه کړي بلکې دا الله په توفیق او الله په هدایت سره شوی دی وعليه التوکل فی البدايه والنهايه او بدل الله پاک باندې توکل او باور ده په ابتدا او په انتها کې یعنی په ابتدا تعریف او په انتها تعریف کې او حسبي او دغه الله پاک کافی ده زماره لپاره پوره ده زماره لپاره ونعم الوکیل او بهترین کارساز ده هغه لکه پوه شوي بسم الله د شمه یاد بشي دا واړوي